روجدار د پاره دا خبر ضروری ده چې کله د روجه ونیوله نو دغه روجې د نیولو نه بعد به دې د الله نه ویریږي، د سره به سوچ او فکر وي او دا خبره به د په ذهن کې وي چې معلومه نه ده چې دا روجه د قبلېدو قابله ده او که نه ده. څه معنا؟ دې طرف ته اشاره ده چې په دې خپل روجه باندې به غرور او تکبر نه کې، الله پاک باندې به احسان نه کې چې یا الله ما خدا سخت روجه ونیونه، دا توفیق در الله پاک در کړی دی، نو دا الله شکر به ادا کې او کوشش به دا کې چې په دې روجه کې مانه داسې کار ونشي چې دا روجه رانه خراب نشي، د روجې اثر ختم نشي. نو چې کله یو مسلمان په دغه یره کې وي او د سره دا ویره وي او د سره دا خطر وي او دې د تکبر او د غرور نه ځان ساتي، نو دغه روجه کې به برکت وي. دغه رنګ هر یو عبادت ته به فکر کې چې حسنا ما دا عبادت صحیح نه کړي، الله پاک راته په مخ راونلي. دیو جن روایاتو کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د ټولو نه بدترین غل هغه دی چې د مانځنه غلا کوي. حضرات صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین عرض کوي دا الله حبیبا اے دا الله رسولا د مانځنه به څوک څنګه غلا کوي؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د مانځنه غلا دا د چې دا غیر رکوع سجدا قوم او جلسه و غیره د برابر نوي، یعنی لا رکوع پورا کړی نوي او مخه سره سجدې ته ځان رسوله یا رکوع نه راپورته شوی نی او ډایرکټ سجدې له رسیدلی، نو دغه سيزونه چې برابر نوي دا د مانځنه غلا کول دي. او کله چې دغه سیمونز یو انسان کوي نو دغه منځ د تورې کپڑے په شکل کې د منځ گزار په د مخ باندې رو وشتل شي او دا منځ دی منځ گزار ته خیره کوي چې الله پاک دې داسې ذلیل او رسوا کله څنګه دې چې زه رسوا کما. نو موږ تاسو به ټول عبادتونو خیال ساتو، دا غي کې چې کوم آداب دي دغه آداب او پورا خیال ساتو چې کله الله پاک توفیق را نصیب کا نو بیا با چا باندې ګورګور نه را سندو، چا باندې به احسان نه کو، بلکې دا خو الله پاک مونږ او تاسو توفیق را نصیب کو، نو دا الله شکر به ادا کو. دا سینې چې دوه درې ورځې په پابندۍ سره عبادت وکړو بیا بل راتاړو مسلمان ښکاري نه بس کزیم نو بس هم زه مسلمان یم بل خواړو د سړي بچي نشته، نو دا خبرې ټیک نه دي. او دا تعلیم مونږ او تاسو ته دین اسلام نه راکوي. مونږ ډېر داسې بې علم شیخان کتلی دي چې یو څو ورځې پابندۍ سره ذکر اذکار یا تلاوت نوافلو کې نو بس بل سړی ورته سوچه کافر ښکاري، بالکل مسلمان نه ګڼي. ایمړه ویدنه خو زه خیمه دې غوټه کې منظم نه کوي. نو داسې زونه او داسې خبرې کول دا د شریعت خلاف دي. نو تاسو سره به دا یروي چې حسنا الله پاک را ته روجه په مخ باندې راونلی، الله پاک را ته عبادت را واپس نکي، نو چې کله در سره دا یروي او ته یریږي نو بیا وته د عبادتو خیال پورا ساتي تاکہ بغم را پیدا شي، فکر او سوچ برا پیدا شي، عقل بری کار شروع کی چې یره دا عبادت د عبادت په شکل کول